او په دې کې د الله مدد شامل دی د حضور علیه السلام په طریقو کې ډېر دي خو یوه طریقه دا هم ده چې تاسو وایي چې کور ته همیشه په دروازه ننوځئ بسم الله الرحمن الرحیم وایي اوس تا لوی حفاظت به وشي د شپې چې څملې یوې شواره بسم الله الرحمن الرحیم شیاطین چور حادثات سے محفوظ رہو دا خدا بلا دغه کور نه وزین دغه دعا ده اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم تاسو ته شاید چې یادای چا دې تبلیغ کې سلام میاشي لګولي هغه ته اکثر وته یادای یا وسره بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله ابو ذر رضی الله عنه متعلق دی چې د ناس دی او جمعات کې او څوک راځه ابو ذر په کور د اور لګېدلی دی هله منډه کا کنه ما په کور ور نشي لګېدی قسم سره او چا چې خبر ورکړو چې هغه دغه نه و لارې کوسي هغه ښکلی سړی و صحابي به و یا به تابعي و صحابه کېدی شي ما کور باندې اور نشي لګېدی بل سړی راغی چې په کور د اور لګېدلی ما په کور اور نشي لګېدی بل سړی راغی یا به درد په کور د اور لګېدلی دی زما په کور اور نشي درې کسان ادباریان هلکه جو را منډه که وایي نه که دا سړي درته وایي نه دا ایمان دغه مونږ ته ښایي اوس څلورم را ابودرده دا دې محله کې اور ولګېد کورونه په مخه سوځېدل کله چې دا اور ستا دې کور ته نږدې شو لمبې مړې شوې اور مړ شو ستا ګور پچ پاتې شو ویې ته دا چې لکه دا څنګه دې دریو په خبره عمل نه کوم ته دې شته ته صحیح دغه کې ما ځکه دا خبره کوله چې نشي کېدی نشي کېدی نو ما د حضور علیه السلام نه یو دعا زده کړې وه چې تاسو د کوره وځئ دا دعا ولولئ نو ستاسو کور ته به یو شی هم نقصان نه شي رسولی ما سهار یاد دی دعا مې لوستې ده نو چې دا دعا ما لوستې زما بیا شک نه یا مې حضور فرمایلي زما د کور حفاظت پکې صحیح خبره کور نه سهار وځي ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا غیر روایت دی یو زور چې به د کوره وتو سحر مانزله اسمان طرف ته به مخ کو اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي دا ازل چې دا زید زیوي علماء نه تاسو وکي معنی به تاغه برابر نو ګوره دا چې دی وای حضور ودا شي اسمان ته به مخ کو کور نه وته دا ثابت او رنبت په حفاظت کې نو زور طریقې خدا چې نه دی کړی دې سره یقین پکار ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا ډېر لوی خلکو کې دی او صحابو کې دی او ډېر زیات د دین د پاره چې قربانۍ کمې کړي د طبیعت کې لږ غونډه یعنی سختي نه وه خو چې لږ نه دغه نه خلاف کار به دی جو خفه کېدو به ډېر به خفه شو په کڼاوه کې چې به کوک څوک ولي جو خفه به شو مطلب دا دی عثمان رضی الله عنه دور کې هغه ته بیا رب زه یو ځای دی وی هغې کې به دی اوسېدو چې ته بهر اوسه ته برداشت نه شې کولی هلته اوسېدو وخت تېرېدو نور ورسره څوک نه و بیبي وه او دی و دواړه اوسېدل دی بیمار شو بوډا خو بیمار شو دی بیبي دی وجه دی وجه ولې جاړي
دا خو ته خو بیمارې که چېرته روح دې پرواز وکړي نو څوک نشته چې تا له به غسل څوک درکړي، تا له به کفن څوک چاپېره کړي، تا له به قبر څوک کړي، تا به جنازه څوک کوي. زه په دې ډېر خفه شوم. بیبي ته وایي ته دا فکر مه کوه خان، دا فکر مه کوه. موږ د حضور علیه السلام صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناستو او نهو کله صحابه او حضور فرمایل صلی الله علیه وسلم فرمایل زما په دې ملګرو کې یو ملګری دی چې ویرانه ځنګل کې به د هغه روح پرواز کوي، ساه به یې خیږي، څوک به نه او مؤمنان یو جماعت به راشي، هغه به هغه له غسل ورکړي او هغه یعنې کفن به دې چاپېره کړي، هغه به جنازه به وکړي، هغه به قبر وکني، هغه به ښخ کړي. حضور دا فرمایلي وو. نو ما چې کله سوچ وکړو نو هغه لکه اتو یا نو یا څومره چې وو نو زما هغه ټول ملګري وفات شوي، یو زه پاتې یم. نو دا له ما متعلق ده، څومره کلونه تېر شوي دي زما متعلق. ته پروا مه کوه، بهر وځه، زما روح پرواز وکړي، زه مړ شمه، بهر به وځې، څوک به رواني، هغو ته به اشاره وکړي، هغه راشي. دا جوده ده روح پرواز بهر ووته، زنانه ده اوس په لاره کې ولاړه ده، اوس کسان روان دي په تیزه باندې، په آسونو باندې سواره دي او په دې دا هغه وخت دی چې حاجیان عرفات ته تللي دي، دې وخت کې لارې ټولې بند وي او دغه تللي دا صاحبان چې دي پسې سوال جواب شوي دي. عثمان رضی الله عنه که تاسو را رسېدی شئ حج ته که نه خو تاسو راشئ. دا حق د حضور هغه خبر وه. نو دې چې هغو ته اشاره وکړه، یو دم اسونه برېښې ولګاو، صاحب بیبي څه چل دی؟ ستاسو ورور ابوذر وفات شو. یو طرف ته شته اوس مونږ پوه شو زمونږ راکوشو دغه ښکلې دغه غوسه دې ورکړو جنازې یې ورکړو، کفن دفن یې ونه وکړو. دا یقین دی وروره. الله د حضور خبرې صلی الله علیه وسلم خبرې چا چې منلي دي کامیاب شوی دی، چې نه دي منلي ناکام شوی دی. د مینا قصه ده چې رسول پاک علیه الصلاة والسلام او څو کسانو ته د ایمان یقین خبرې وکړې. دا کلمه لا اله الا الله زه د الله نبي یم، په ما باندې ایمان راوړه، په الله ایمان، په ما باندې زه آخري رسول یم. ټولې وکړې. سړو داسې په غور دا خبره واورېده، حضور به خوشحاله شو چې دا سړي ګری قبلې کېدی شي دې کلمې ووایي او دې مسلمانان چې ډېر طبیعت کې حضور ته په شاشت راغلل. اوس حضور په دې انتظار دی چې هغه دې به اوس کلمه ووایي، زما دا خبره به منځ کې اوس یو بېوقوف هوښیار چې وایي دا بېوقوف هوښیار، ځان ته هوښیار وایي، هغه یې څاروی یې بلکل. هغه دې پکې وایي که دومره زرده خبره مقام نه وایي، دا داسې خبره نه خو جو ټیک ده دی وایي نبي یم ټیک ده او زه آخري نبي یم، دا ټولې خبرې په خو داسې به وکړو، بس په حج به وکړو، حج نه جو فارغ یو، واپس به وطن ته لاړ شو، کال له به راشو، بیا به په ده باندې ایمان راوړو. یو په دې خبره د حضور دې زړه ته یو خفګان رالو چې دا دې سړي څه خبره وکړه.
دې ملګرو خو قریب و چې دې کلمه ویلې وې او مسلمانان شوي حضور به ټول نظر په آخرت وي او راسه وشو نو خیر حضور ډېر خفه شو اما اجلس ختم دا سړی روان شو حج وشو واپس روان لاره کې یو کلی دی یهودیان دي یهودیانو کلی دی په هغې کې یو عالم دی 100 کاله عمر دی هغه د تورات لوی عالم دی هلکې وایي راځه چې ده نه تپوس وکړو وربشو چې کله دي ورانه دغه عالم ځه زه دا قصه یې ورته وکړه چې داسې رنګ دی او داسې جامه ده او داسې خبرې دي او داسې ټولې خبرې ورته وکړې همونږ ته وایي چې زه اخري نبي یم اوس دا د تورات د عالم نه دی زبردست هغه وی دا بالکل صحیح خبرې دي او دا ټیک د اخري نبي دی او دا نشانۍ چې تاسو ته مې وویل زه به درته هم نشانۍ بیان کړمه یوه نشانې ده د دام ده غریبان به په ایمان راوړي او مالداران به پې نه راوړي وی دا ټیک د غریبان مسله دي بل خپل خپلوان به ډېر خلاف وي یهودي وي دا تورات خبرې دي خپل خپلوان به ټول خلاف وي دام ټیک دا ټول خپلوان چې خلاف شوي یو څو خبرې نورې وکړې یهودي دي تاسو هم یهودیان یې تورات یې درته ووایي نشانۍ درته صحیح وي جو که عقلمند وي یې چې راځئ چې واپس ډلې تلې نه دا یې وربشو کلمه ووایو بېوقوفه هغه څاروی نه وه لکه تا دې مه کوئ خو جو لاړ به شو که نه وطن ته یو کال لپاره شپه ته به ایمان راوړو که نه زمونږ دا ملګري چې کله دعوت ورکوي که نه نو بار وایي چې اوس وکئ اوس وکئ ګورئ اوس وکئ پته لګي نه لکه ده حضور فرمایي زندګۍ تاسو د ځوانۍ قدر وکئ بوډاوالي نه مخکې د صحت قدر وکئ د بیمارۍ نه مخکې د مالدارۍ قدر وکئ د غریبۍ نه مخکې د فرصت قدر وکئ مشغولیت نه مخکې د زندګۍ قدر وکئ د مرګ نه مخکې دقه خو وخي دا زمونږ دپاره دوستانو عزیزانو الله خوشحاله کا نو چې کله دا دغه بیا وشو نو مونږ وایي چې چېرته د مونږ ته دعوت راورسېږي هلکه دا کار مخکې وکړئ شکر دی بیا پته نه لګي موقع میلاوېږي نه میلاوېږي صحت به یې یا به نه احوال څومره په مونږ څومره سخت احوال راغله په دې لږ وخت کې 2-3 کاله کې سهل راغله صحابانو پته نه لګي خیر اثرو جو حق دغه او بیوقوف هوښیار چې دی د هغه خبرې ومنله جو لاړه وطن ته لاړه کال نه چې کوشش دې کوو چې موږ حج ته به لاړ شو خبره یې خو یاده وه جو رانه ده حکومت القاو چې نه بل کال له بل کال له نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د مدینې منورې اراده وکړه او د الله په امر سره چې کله هجرت حکم وشو جو په زور روان شي صلی الله علیه وسلم هجرت لس کاله